Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is me, Miftahuddin, student of KMU HS Sawat, and today our lecture is about the maternal nutrition. نن چې موږ به وایو maternal nutrition څه ته وایي، دغه شان دغه سره related terms څنګه دي او دغه په nutrition کوم چې د maternal زموږ سره nutrition دی هغه په کار څنګه دی، په څومره amount کې په کار دی. نن به موږ ټوټل دغه خبرې زموږ ډسکشن کی سٹارټ اخلو د خپل ټاپک میټرنل نیوټریشن. نو سمپل د دې ورلډینګ نه هم پته لګي چې میټرنل نیوټریشن زموږ سره څه ته وایي. میټرنل وایي مدر ته، صحیح ده. او نیوټریشن کم چې د مور د پاره نیوټریشن پکاري په کم ټایم کې، بیفور د کنسپشن، ډیورینګ د کنسپشن اینڈ افټر د کنسپشن، یا بیفور د پریګننسي، ډیورینګ د پریګننسي اینڈ افټر د پریګننسي، صحیح ده. په دې کې دا خبرې ښکته کړي دي. سٹارټ اخلو د خپل ټاپک. Maternal nutrition encompasses the dietary intake, nutrient requirement, and overall nutritional status of a woman before the conception, during the pregnancy, and throughout the lactation. په دې کې درې ټرم زموږ سره راغلل. یو خو دا خبرې دی چې ډایټري انټیک زموږ سره څنګه دی، ډایټري انټیک څنګه دی، نیوټرین ریکوایرمنټ څومره دي، اینډ اوورال نیوټریشنل سټیټس. دې کې به دا خبره ډېره اهمه چې نیوټریشنل سټیټس تا سره اوورال څنګه دی. اوورال نیوټریشنل سټیټس کې ډایټري انټیک هم راځي، نیوټرین ریکوایرمنټ هم راځي، ټیک ده. ها بل په دې کې پوینټ دا دی چې په دې کې موږ خبره کوو د څه شي، بیفور د کنسپشن. بیفور د کنسپشن د مداسته مخکې مو وي چې بیفور د کنسپشن، ډیورینګ د پریګننسي اینڈ تھرو آوټ د لیکټیشن. نو اوس کنسپشن څه ته وایي؟ کنسپشن دې ته وایي کله چې د مور په خېټه باندې ماشوم وي، دغه ته موږ وایو کنسپشن، صحیح ده. خو دلته وایي بیفور د کنسپشن. نو مطلب دا دی په دې کې د سټیجز مخکې ته موږ وایو چې کنسپشن څه ته وایي، او مطلب فری کنسپشن څه ته وایي، او بیا ډیورینګ د پریګننسي کله چې د مور په خېټه باندې ماشوم وي، نو په هغه وخت کې مور له بیا کم خوراک کول پکار دي. او بیا د هغې نه پس تھرو آوټ د لیکټیشن. لیکټیشن دې ته وایي په کم پیریډ کې چې مور چې د خپل ماشوم د پی ورکوي، دغه ته موږ وایو لیکټیشن، صحیح ده. نو دا مخکې ډسکس کوو. خو میټرنل نیوټریشن څه ته وایي؟ کله چې بیفور د کنسپشن، ډیورینګ د پریګننسي اینڈ تھرو آوټ د لیکټیشن موږ نیوټریشنل سټیټس اف د مدر څه کوو، هغه موږ اسیس کوو. دغه پروسیس دغه بنا ته موږ وایو میټرنل نیوټریشن، ټیک ده. اټ plays a determinant role in the maternal health. دا د مور مطلب د مور چې کوم خپل هیلث دی په هغې کې هم هیلپ کوي. پریګننسي آوټ کم موږ وایو چې صحیح پریګننسي راشي، نو د هغې کې هم هیلپ کوي. پیټل ډیولپمنټ د ماشوم په غټېدو کې هم څه کوي، هیلپ کوي. دغه شانتې اینډ د چایلډ لایف لانګ هیلث ټریجکټري، او کله چې ماشوم وشي د هغه بیا د هیلث مطلب کوم ایشوز چې راځي بیا هغه هم نه وي، صحیح ده. بیا مطلب دی نارملی او هیلدي. نیکسٹ په دې کې زموږ سره کم کم سټیجز دي. نو سټیج نمبر فسټ چې دی زموږ سره د پری کنسپشن. پری کنسپشن زموږ سره هر هغه سټیج دی چې په دې کې به ستا مطلب د مور په خېټه باندې ماشوم نه وي، نو په دغه ټایم کې به دې له کم کم خوراک پکاري. مطلب چې داسې د فیملی پلانینګ وکړو چې مطلب زه په دې میاشت کې چې دی هغه مطلب پریګننسي چې دی هغه به اچیو کوم که نه، نو په هغه ټایم کې دغه ټایم ته موږ وایو پری کنسپشن پیریډ، ټیک ده. او ایډوکیټ نیوټرینټ سټور د دې بدل نه اوس په دغه ټایم کې څه پکار دی، پولیټ پکار دی، فولیک اسید چې ورته موږ وایو پولیټ، وټامین B9 آی تھنک دی که نه، او آیرن دی، کیلشیم دی، ایوډین ایټسټرا. بل امپروو د دې کار سره د دې نیوټرینټ کار سره چې امپروو د فرټیلیټي چې دی امپروو کوي اینډ پریپیر د باډي فار پریګننسي، او د باډي چې دا زموږ د پریګننسي لپاره څه کوي، تیاری. بل پریګننسي پیریډ نیوټریشنل ډیمانډ رایز ډیو ټو د انکریز د بلډ والیوم. نیوټریشنل ډیمانډ به زموږ سره په دې پریګننسي په ټایم کې سیوا کېږي. ولې به سیوا کېږي؟ ځکه چې یو خو د مور خپل مطلب بدن چې دی هغې له هم نیوټریشن پکار دی، هغې له نیوټرینټس پکار دي، او دغه شان د سره د پریګننسي وشوه، نو پریګننسي نه پس هغه ماشوم له چې دی هغې له هم څه پکار دي، نیوټرینټس پکار دي، صحیح ده. نو د هغې د وجې نه د بلډ والیوم سیوا شي. نو یو خو دا ریزن شو. بل میټرنل ټیشو ګروت، د میټرنل ټیشو چې دی هغه به غټېږي، ګروت به کوي، نو هغې لپاره هم نیوټرینټس پکار دي. پیټل اینډ پلیسنټل ډیولپمنټ، او کوم چې پلیسنټا جوړېږي، پیټس جوړېږي د مور په خېټه کې، نو هغې لپاره هم زموږ سره څه پکار دي، نیوټرینټس پکار دي. بل لیکټیشن پیریډ، نو لیکټیشن زموږ سره څه دی، لیکټیشن نیوټرینټ انټیک سپورټ د ملک پروډکشن اینډ میټرنل ریکوري. نو اوس لیکټیشن پیریډ کې به زموږ سره څه میټرنل ریکوري به کېږي، هغه واپس هغه زوړ حالت ته خپل راځي، او د ملک پروډکشن چې دی د پیو جوړېدو چې دی هغه واپس کېږي په مدر کې، صحیح ده. نو هغې لپاره چې دی زموږ سره نیوټرینټس پکار دي. بلې فیزیولوژیکل بیسیس. اوس که موږ فیزیولوژیکل بیسیس ګورو چې مطلب کم چینجز به د مور په باډي کې راځي، نو پریګننسي انډیوس میټابولیک اینڈ فیزیولوژیکل اډاپټیشن دیٹ الټر د نیوټرینټ نیډز.
ټیک ده. نو پریګننسي زموږ سره میټابولیک چینجز هم راولي او فیزیولوژیکل چینجز هم راولي، خو د هغې لپاره بیا اډاپټیشن چې دی هغه کیږي او هغه نیوټرینټ نیډز چې دی هغه موږ بیا پوره کوو. صحیح ده. په دې کې د ټول نه اولنی دی انکریز د بلډ والیوم اینډ پلازما ایکسپینشن. د ټول نه اولنی چیز دا دی که نه چې زموږ سره بلډ والیوم سیوا شي، نو چې کله بلډ والیوم سیوا کیږي دا خبره به یاد ساتئ چې کله هم بلډ والیوم سیوا کیږي نو په دغه کیس کې به زموږ سره د ګریټر نیډ فار آیرن پولیټ اینډ پروټین، د پروټین به زیات نیډ پکار دی چې دا مور چې دا پروټین ډیر انټیک ډیر وکړي، مطلب داسې خوراک وخوري چې پای کې پروټین سیوای، پولیټ پکې سیوای، آیرن پکې سیوای. صحیح ده. دویم نمبر خبره دا ده که نه چې زموږ سره میټابولیک ریټ ان انرژي ډیمانډ. ګوره چې کله پریګننسي راځي که نه نو په هغې کې زموږ سره میټابولیک نیډ سیوا کېږي، میټابولیک ریټ سیوا کېږي سوري، اینډ انرژي ډیمانډ هم سیوا کېږي، ځکه چې د ماشوم دپاره هم دغه پکار دی، خوراک پکار دی، او د مور د خپل ټیشو گروث لپاره چې دی هم خوراک پکار دی. صحیح ده. نو انکریز د کلری ریکوایرمنټ اسپیشلی په سیکنډ ټرایمسټر کې او په تھرډ ټرایمسټر کې. ګوره د پریګننسي چې ده که نه هغه موسټلی چې ده هغه 9 میاشتې که نه 9 میاشتې، نو په هغې کې دا 3 میاشتې نه دي، دې ته موږ 1 ټرایمسټر وایو. په اولني 3 میاشتو ته موږ فرست ټرایمسټر وایو، دویم 3 میاشتو ته چې دی هغې ته موږ سیکنډ ټرایمسټر وایو، او اخراني 3 میاشتو ته موږ تھرډ ټرایمسټر وایو. نو په سیکنډ او په تھرډ ټرایمسټر کې زموږ سره د ماشوم دا گروث چې دی هغه په ریپیډلی کېږي، نو چې زر کېږي نو هغې لپاره بیا کلري ریکوایرمنټ ډېر پکاري. صحیح ده. بل دی هارمونل شفټ پکې راشي، افیکټ اپیټایټ چې هغه زموږ سره لوږه چې دی هغه افیکټ کوي، دغه شان نیوټرینټ میټابولیزم چې دی هغه افیکټ کوي، پیټ سټوریج چې دی هغه افیکټ کوي. صحیح ده. بل پلیسنټا، نو پلیسنټا ایکټ از ا برج فار د نیوټرینټ ټرانسپورټ اینډ هارمون ریګولیشن. د پلیسنټا مین کار څه دی؟ نو به تاسو ویلي که نه په اناټمي کې ریپروډکټیو سیسټم کې، نو د پلیسنټا مین کار زموږ سره څه دی؟ د پلیسنټا مین کار زموږ سره دا دی چې د ماشوم نه څه ورکړي، د له خوراک ورکړي، نیوټرینټس ورکړي، او دغه شان هارمون ریګولیشن په مدر کې وکړي. ټیک ده. دا د پلیسنټا کار دی. نیکسٹ آؤټکم فار د ایډوکیټ میټرنل نیوټریشن. اوس د دې د آؤټکم به زموږ سره صحیح که ته میټرنل نیوټریشن ته مطلب ښه ښکلی صحیح واخلي، مور له په ټایم باندې خوراک ورکړي، صحیح خوراک ولې ورکړي. صحیح ده. او په صحیح اماونټ کې ولې ورکړي، د هغې به زموږ سره مطلب پیدا به یې صحیح. نو ټول نه اولنی پیدا به دی چې هیلدي میټرنل ویټ گین، کم چې د ویټ گین کېږي د مور چې دی وزن سیوا کېږي د پریګننسي په ټایم کې، نو هغه به هیلدي به. صحیح ده. مطلب نه به ډېر زیات سیوای، نه به ډېر زیات کمی. بل ریډیوس د میټرنل کمپلیکیشن، د دې سره میټرنل کم کمپلیکیشن چې راځي لکه انیمیا، مور چې دی هغه اکثر وینه کمیږي، نو هغه به نه کمیږي. دغه شان پری کلیمسیا وایي که نه، پری کلیمسیا دې ته وایي کله چې بلډ پریشر سیوا کېږي ډیورینګ د پریګننسي. صحیح ده. دې ته موږ وایو پری کلیمسیا. نو پری کلیمسیا چې دا به نه راځي، هیموریج چې دا به نه راځي. هیموریج پیژنئ که نه؟ کله چې زموږ سره بلډ ویسل چې دی هغه رپچر شي او بلډ چې دی هغه بهر انټرسټیشل ټیشوز ته هغه څه شي بهر ته وځي، اوز شي اوز. صحیح ده. دغې ته موږ وایو هیموریج. بل زموږ سره لوور ریسک اف د پری ټرم اینډ لو برث ویټ، او د دې ریسک کمیږي چې ماشوم چې دی هغه مطلب خپل ټایم ته نه رسېدلی، د هغې نه مخکې چې ډیلیور شي که نه، نو هغه چې دی د هغې هغه ریسک کمی. اپټیمل فیټل گروث چې دی هغه اپټیمل وي. دغه شانتي برین ډیولپمنټ یې ښه ښکلی کېږي، ایمیون فنکشن یې هم ښه ښکلی برابري. دغه شانتي بیټر لیکټیشن پرفارمنس پوسټ پارټم، او وروستو د کله چې ډیلیوري وشي د هغې نه پس زموږ سره صحیح لیکټیشن پیریډ چې دی دا هم ښکلی برابري. نیکسٹ دی زموږ سره ریسک فار د پور میټرنل نیوټریشن. اوس زموږ سره د دې زموږ سره ریسک څه دي چې موږ وایو چې لکه مطلب مور له موږ په ټایم باندې خوراک صحیح نشو ورکولی، د دې زموږ سره ریسک په صحیح. نو ټول نه اولنی ریسک دی انډر نیوټریشن. انډر نیوټریشن کې چې کله مور ته خوراک صحیح نه میلاویږي او د هغې موږ لکه مطلب کم میټابولیک نیډ دی هغه موږ نه پوره کوو، کم نیوټرینټ ریکوایرمنټ دی هغه موږ نه پوره کوو، ډیټر انټیک موږ نه پوره کوو، نو په هغې کې به زموږ سره څه راځي؟ اوس غوږ کېږدئ. نو ټول نه اولنۍ خبره څه ده؟ مسکریج پیژنئ؟ مسکریج دې ته وایي کله چې د ټایم نه مخکې مطلب د 9 میاشتې کې خو نارمل کېږي که نه، خو کله چې د ټایم نه مخکې زمونږ په مرضۍ باندې نه، په خپله مرضۍ باندې د ماشوم چې دی هغه مطلب د هغه ډیلیوري وشي، نو مطلب هغه بیا صحیح نه وي که نه، نو چې صحیح نه وي دغې ته موږ مسکریج وایو. مطلب دا دی چې نارمل خو زموږ سره 9 میاشتې دي، اوس دی له 9 میاشتو نه په کمه باندې فار ایگزامپل په 3 میاشتو په ټایم کې دی ډیلیور شو، نو هغه خو زموږ سره صحیح ډیلیوري ونه شوه که نه، مطلب د خپل ټایمینګ په دغه کې پوره نه کړو، نو دغې ته موږ وایو مسکریج. یو یې ایبرشن، یو یې مسکریج، ځان په دې دواړو باندې پوه کړئ. ایبرشن چې دی که نه، ایبرشن یا ایبورشن ورته څوک وایي، ایبرشن چې دی دا بیسیکلي دا زموږ سره دی انډیوس مسکریج هغې ته وایي که نه. انډیوس دا دی چې مطلب ته ګولۍ مولۍ وخوري او هغه کم ماشوم چې په خېټه باندې هغه ستانه ضایع شي، نو هغې ته موږ وایو ایبرشن. مسکریج دا دی که نه چې مطلب ته غواړې چې د ماشوم دی مطلب دی په خپل ټایم باندې وشي او بیا د هغې باوجود لکه هغه ضایع شي، نو هغې ته موږ وایو مسکریج. ټیک شو؟ دغه شانتي نیکسټ دی زموږ سره IUGR انټرایوټراین ګروث ریسټرکشن.
داسې ته وایي زموږ سره انټرا یوټراین گروث ریسټرکشن، مطلب په چې کله مور ته خوراک انډر نیوټریشن نو الته پلیسنټا ته خوراک به برابر نه وي. نو چې خوراک کله برابر نه وي نو کم چې یوټراین ټیشوز دي د هغې گروث په صحیح نه کېږي، او چې د هغې گروث صحیح نه کېږي نو پلیسنټا فیټس چې دی هغه به مطلب صحیح به نه وي. بل سټنټینګ، بل میټرنل موربیډیټي اینډ مورټیلیټي، مور چې هغه د دې نه مړه کېدی شي صحیح ده، او سټنټینګ ته هم راتلی شي. بل زموږ سره مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي. اوس مایکرو نیوټرین زموږ سره ډیفیشنسیز سره راتلی شي. که پولیټ زموږ سره کم شي نو تاسو ما پولیټ کې په هغه ویټامینز کې ما تاسو ویلي که نه، نو په پولیټ په کمېدو سره زموږ سره نیورال ټیوب ډیفیکټ راتلی شي. که آیرن کم شي میټرنل انیمیا راتلی شي، سټیل برث راتلی شي، پریټرم ډیلیوري راتلی شي. دا ایزي دي. بلې آیوډین کم شي نو امپیرډ نیورو ډیولپمنټ چې دی دا به صحیح نه کېږي، مطلب د نروز او د ډیولپمنټ به صحیح نه کېږي، ځکه چې آیوډین کم دی. دغه شان تایراید ډسفنکشن ورته هم راتلی شي. که اوس ته خوراک خوري خو ډېر زیات خوري اوور نیوټریشن کې، نو په هغه کیس کې ته ګیسټیشنل ډیابیټیز چې دی هغه به تا ته لګېدی شي. ګیسټیشنل ډیابیټیز، نو ګیسټیشنل ډیابیټیز کې زموږ سره څه راځي؟ هر ډیابیټیز خو تاسو پیژنئ شوګر ته وایي. نو هر هغه شوګر چې هغه ډیورینګ د پریګننسي یا اپټر د پریګننسي راشي هغې ته موږ څه وایو؟ ګیسټیشنل ډیابیټیز یا ډیورینګ د پریګننسي ډېر صحیح ورډ دی لپاره. بل زموږ سره هایپرټینشن راتلی شي. هایپرټینشن مطلب بی پی د مدر چې هغه بی پی سی وکړي، سیزیرین ډیلیوري، بعضې ډیلیوري داسې چې هغه بیا خامخا سی سیکشن به د هغې دپاره کې. بل میکروسومیا، او بل لانګ ټرم اوبیسټي ان اپسپرینګ، بیا ماشومانو کې چې دی داسې اوبیسټي مطلب غټي که نه چې لانګ ټرم ته هغه ورسي. بل میکروسومیا دې ته وایي که نه، آی تھنک میکرو مین لارج اینډ سومیا مین هیډ که نه. نو کله چې زموږ سره د سوما مین باډي سوري، نو کله چې زموږ سره د ماشوم ویټ چې دی هغه ډېر زیات سیوی دی، د موږ میکروسومیا وایو. د مطلب د نارمل نه ډېر زیات سیوی دی، هغې ته موږ میکروسومیا وایو. نیکسټ دی زموږ سره انټر جنریشنل امپورټنس. اوس انټر جنریشنل امپورټنس د دې زموږ سره سره که چېرته یو مور هغه ښکلی صحیح نیوټریشن اخلي، بیلنس نیوټریشن اخلي، او مطلب کم چې د دې نیډز دی هغه پوره کوي، نو د دې به امپورټنس صحیح زموږ مطلب په نیکسټ جنریشن کې، د هغې نه په نیکسټ جنریشن کې انټر جنریشنل به د دې څه امپورټنس وي. نو میټرنل نیوټریشن سیټس د فاونډیشن فار د ډیولپمنټل اوریجن اف د هیلث اینډ ډیزیز کانسیپټ. صحیح ده. نو میټرنل نیوټریشن چې دی زموږ سره یو فاونډیشن دی، یو بنیاد دی د څه لپاره؟ د ډیولپمنټل اوریجن اف د هیلث اینډ ډیزیز دپاره، د دې کانسیپټ لپاره. اوس دا په دې کې څه دي؟ نو a mother's diet not only affect her baby، یوازې دا نه ده چې خامخا دی لکه صرف د د بیبي چې د هغه افیکټ کی، بټ آلسو انفلوئنس د لانګ ټرم ریسک فار د کرونیک ډیزیز. خو د مدر ته چې دی د مدر ته هم کرونیک ډیزیز لګولی شي د لانګ ټرم دپاره. په هغې کې زموږ سره راځي ډیابیټیز، کوم چې موږ شاته ګیسټیشنل ډیابیټیز وایو. نو ګیسټیشنل څه و؟ کوم چې ډیورینګ د پریګننسي راځي هغې ته موږ ګیسټیشنل ډیابیټیز وایو. نو دا ګیسټیشنل ډیابیټیز چې دی که نه، نو دا زموږ سره څه شي؟ کرونیک کېدی هم شي، کرونیک کیس ته هم تللی شي. نوشن هایپرټینشن چې دی دا هم کرونیک کیس ته تللی شي. سی وی ډي پکې راځي. ان ایډلټهوډ کې زموږ سره څه راځي؟ سی وی ډي، کرونیک ویسکولر ډیزیز. صحیح ده. بل زموږ سره مال نیوټریشن ان پریګننسي پرپیچویټ ان انټر جنریشنل سایکل اف د پور هیلث اینډ. کله چې مال نیوټریشن وي په پریګننسي په ټایم کې مال نیوټریشن وي، نو ماشومان چې دی هغه بیا صحیح نه وي. نو چې دغه ماشومان صحیح نه وي بیا به د هغه ماشومان صحیح نه وي، نو دا به یو سایکل غوندې کې جوړ کړي په اخوا باندې، دا پور ګروت او پور هیلث به یا پور ګروت پي. صحیح ده. نو پکار دا چې مدر چې دی هغه ډیورینګ د پریګننسي، بیفور د پریګننسي اینډ اپټر د پریګننسي خپل ډایټ چې دی هغه بیلنسډ واخلي. نیکسټ دی زموږ سره نیوټریشنل نیډ ډیورینګ د پریګننسي. اوس ستاسو په ذهن کې به دا کوېسچن راځي چې آیا دا بیلنس نیوټریشن یا دا بیلنس ډایټ یا دا انرژي ریکوایرمنټ څومره پکار دی؟ دا ریکوایرمنټ زموږ د یو وومن لپاره څومره پکار دی؟ صحیح ده. نو هغه انرژي هغه حساب یې دلته ورکړی دی 340 کیلو کیلوریز پر ډے ان د سیکنډ ټرایمسټر. 340 کیلو کیلوریز به ورکې پر ډے منی. دا مطلب ته د خوراک په شکل کې ورکولی شي، دا ته د فارمولا په شکل کې ورکولی شي. صحیح ده. خو دغه زیاتره خلک د خوراک نه اخلي، نو خوراک په شکل کې به پوره کوي. 340 کیلو کیلوریز پر ډے ان د سیکنډ ټرایمسټر. او چې کله تھرډ ټرایمسټر شروع شي، مطلب د شپږو میاشتو نه ور واوړي مدر، نو بیا به وله د 450 کیلو کیلوریز پر ډے په حساب باندې ورکوي. نیډډ فار د فیټل گروث، دا د څه لپاره پکار دي؟ د فیټل گروث لپاره، د پلیسنټا فنکشن لپاره، د میټرنل ټیشو ایکسپینشن لپاره. شوډ کم فرام د نیوټرینټ ډنس فوډ. دا د څه نه راځي؟ د نیوټرینټ ډنس فوډ نه. هر هغه خوراک چې پکې نیوټرینټ سیوای، نو د هغې نه به دا کیلوریز چې دی دا پوره کېږي. او بل دی زموږ سره نټ امټي کیلوریز. او دا مطلب داسې خالي کیلوریز نه دي چې مطلب ته به یې صرف ان د پام اپ سنیکس وغیرہ دی پام کې اخلي، خو مطلب هائی ډنس فوډ بخوري. ټیک ده. نیکسټ دی زموږ سره پروټین. نو پروټین زموږ سره 25 ګرام پر ډے پکار دي، او یا زموږ سره اپروکسیمیټلی که ته واخلې ټوټل پروټین واخلې، نو په هغې کې زموږ سره دی 71 ګرام
ټوټل پر ډے ټوټل بوله څونه ورکې پر ډے هغه به 71 ورکې دغه شان نیډډ فار د میټرنل ټیشو گروث در سره لپاره پکاري پروتین نو د میټرنل ټیشو گروث لپاره د یوټیرس لپاره د بلډ والیوم لپاره د پیټل او پلیسنټل ډیولپمنٹ لپاره بل کاربوهایډریټ تاسو صرف د رینج یاد ساتئ چې څومره رینج کوله پکار دي نو مینیمم چې د 175 ګرام پر ډے چې هغه سپلای پکار دي چې ګلوکوز چې هغه انټر کی او د دې مین فنکشن سره پرایمری پیول فار د فیټس اینڈ پلیسنټا دا خو کلیر شو خو پریوینټ د میټرنل کیټوسیس یا کیټوسیس دا څه پریوینټ کوي میټرنل کیټوسیس پریوینټ کوي میټرنل کیټوسیس دی ته وایي کنه چې کله زمونږ د مدر چې دی د هغې په بلډ کې ګلوکوز کم شي بیا د پروټین او پیټس چې د دې نه بیا ګلوکوز جوړیږي هغه پروسس ته موږ وایو ډي کې اے ډیابیټک سوري ډي کې اے نو کیټو اسیډوسیس یا کیټوسیس وته هم سیمپل وایي صحیح ده نو کله چې د مدر په بلډ کې زمونږ سره ګلوکوز کم شي دا بیا د ګلوکوز به بیا د پروټین او د پیټس نه اخلي نو د هغې نه چې کوم دغه جوړیږي ګلوکوز جوړیږي نو په دغه کې زمونږ سره کیټون باډیز جوړیږي او دغه کیټون باډیز چې دي دا زمونږ د پیټس لپاره صحیح هارمفول دي ټیک ده بلې پیټس نو اسینشیل پیټي اسید پای کې زمونږ سره ډي ایچ اے راځي ای پی اے راځي فرام فش دا موږ د فش نه اخلو فلیکس سیډ والنټس کروشل فار د برین اینډ ریټینال ډیولپمنٹ او ډي ایچ اے څه ته وایي ای پی اے څه ته وایي ډي ایچ اے چې دی زمونږ سره ډوکوسو هیګزنویک اسید دی صحیح ده تاسو بیا دا نو ګورئ ډوکوسو هیګزنویک اسید بل چې دی زموږ سره ایکوسو هیګزنویک اسید دی سوري پینتانویک اسید دی صحیح ده پینتانویک اسید ډوکوسو هیګزنویک اسید اینڈ ایکوسو پینتانویک اسید ټیک شو نو دا زموږ سره د هغه ایبریویشنز دي نیکسټ دی زموږ سره مایکرو نیوټرینټس نو مایکرو نیوټرینټ کې زموږ سره راځي څه دا شاته موږ وی مایکرو اوس دا مایکرو دي نو پای کې پولیټ راځي پولیټ بوله کم از کم هغه خلکو فولیک اسید غولې ورکوي که نه مدر اکثر خوري او ومن چې هغه زیاتره یوز کوي فولیک اسید بوله نارمل یوز کې ولهم پکار دي او ډیورینګ د پریګننسي خو بیا خامخا پکار دي ځکه چې پولیټ مین کار سره دا شاته موږ ووایو چې دا نیورال ټیوب ډیفیکټ چې دی هغه څه کوي پریوینټ کوي صحیح ده بلې ویټامین بی 12 نو ورک with the folate in DNA synthesis in neurological development په DNA synthesis په neurological development کې هیلپ کوي آیرن کار سره نو آیرن چې نیډ پر د انکریز میټرنل بلډ د بلډ والیوم سی وکړي ځکه چې بلډ چې دی پایږي هیموګلوبین د هیموګلوبین سنټرل اټم زموږ سره څه دی آیرن دی صحیح ده ان پیټل سټورز بلې کیلشیم نو کیلشیم چې زموږ سره پکار دی په د 1000 نو واخله د 1300 ام جی پر ډے په حساب سره دا نارملی پکار دی نو د دې کدا ول تور کې نو سپورټ د پیټل بون د ماشوم چې دی هغه به صحیح بونز چې دی بونز اډوکي چې دی او غاښونه دا به مضبوطی بیا دغه شان پریوینټ د میټرنل بون لاز چې هغه نه کیږي ځکه چې فار ایگزامپل که موږ کیلشیم په صحیح اماونټ کې نه ورکوو نو بیا به د مدر د بونز نه به د کیلشیم راوځي او هغه به پیټس ته ځي نو هغه بیا د مدر لپاره نقصاني ده صحیح ده بلې زموږ سره ویټامین ډي پکار دی د 600 یونټس پر ډے صحیح ده نو دا سره لپاره ویټامین ډي پکار دی امپروو د کیلشیم ابزارپشن چې دا کیلشیم ابزارپشن وکړي پریوینټ د ریکټس انفنټ په انفنټ کې چې هغه ریکټس بیا رانشي دا خبرې مته تاسو الریډي په پریویس لیکچر کې کړل دي ټیک ده نیکسټ دی موږ سره ایوډین نو ایوډین چې 220 مایکروګرام پر ډے پکار دی ټیک ده او اسینشل فار د تایراید هارمون اینڈ ما خو تاسو ویلو کنه چې تایراید هارمون زموږ سره T3 and T4 چې دی مین فنکشن د چا نه کیږي د ایوډین نه کیږي برین ډیولپمنٹ بل زنک نو زنک چې دی مته تاسو ویلو پریویس لیکچر کې ما ویلو چې زنک چې دی زموږ سره په واوند هیلینګ کې ډیر هیلپ کوي نو دلته امپورټنت پر د سیل گروث د سیل د گروث لپاره واوند هیلینګ کې اصل کیسه وشي سیل ډیمیج شي سیل بیا خپل گروث کوي صحیح ده بیا ایمیون فنکشن کې هم هیلپ کوي نیکسټ واټر دین واټر په څومره اماونټ کې پکار دی نو انکریز د ډیماند ډیو ټو د ایکسپینډډ بلډ والیوم چې هغه سیوا شي نو د هغه وجې نه واټر چې دی هغه هم سیوا پکاري اینډ امنیاټیک فلویډ چې دی هغه هم جوړیږي د هغې نه پر هم سیوا فلویډ پکاري ریکمنډیشن دا چې 3 لیټر کم از کم پر ډے چې دی مدر لمنګ ورکو 3 لیټر پر ډے ام سی کیوز پر ډے اهم دی صحیح ده 3 لیټر پر ډے بس لیکل صحیح نه کیږي خو بلې زموږ سره نیکسټ نیوټریشنل نیډز ډیورینګ د لیکټیشن اوس خبره موږ د پریګننسي وکړه پریګننسي نه راوځي کله چې ډیلیوري وشوه د هغې نه پس د مور له بیا څنګه خوراک پکار دی نو مور دپاره بیا دا خوراک پکار دی چې په اولني شپږو میاشتو کې به دا خوري 330 کیلو کیلوریز پر ډے ان فسٹ 6 منت په اولني شپږو میاشتو کې به خوري 330 کیلو کیلوریز پر ډے صحیح ده دا به دا ځانه د ډینس فوډ نه اخلي بیا په 7 to 12 منثس کې زموږ سره به اخلي 400 کیلو کیلوریز پر ډے په حساب باندې او د دې کار به صحیح چې سپورټ د بریسټ ملک پروډکشن او ملک تقریبا څومره جوړیږي په مور کې چې ملک جوړیږي ډیپینډ کوي
خو د 750 نه واخله د 800 ملي لیټر پر ډے په حساب باندې جوړیږي. ټیک ده، دونه مطلب نارمل رینج دی. نیکسټ زموږ سره پروټین څومره پکار دی؟ نو سیمیلر ټو پریګننسي څومره چې په پریګننسي کې پکارو الته هم 71 اپروکسیمیټلی 71 ګرام پر ډے پکارو او دلته چې دی هم 71 ګرام پر ډے دی. بلې زموږ سره مینټین د دې پروټین کا سره مینټین د ملک کوالټي اینڈ میټرنل هیلث. د میټرنل هیلث لپاره هم پکار دی، د ملک د کوالټي لپاره هم پکار دی چې بیا ماشوم چې دی صحیح تکړی صحیح ده. بلې زموږ سره کاربوهایډریټس، نو کاربوهایډریټ زموږ سره لیکټوز از د پرایمري کاربوهایډریټ ان د برېست ملک. لیکټوز چې موږ ته پته ده چې دا په برېست ملک کې موجود دي. نو مدر نیډ د سفیشینټ انټیک 210 ګرام پر ډے، تقریبا 210 ګرام پر ډے دی پکار دی چې مدر چې هغه د کاربوهایډریټ انټیک کوي ټو مینټین د ملک سپلای او چې ملک سپلای په دې باندې برابر وي. بل پیټس په څونه پکاري؟ نو میټرنل ډایټ ریپیټ افیکټ د فیټي اسید کمپوزیشن اف د ملک. په ملک کې هم ته پته ده چې زیاتره کمپوزیشن د صحیح د فیټي اسید زی یا د پیټ سی، او پای کې زموږ سره اومیګا 3 زی. اومیګا 3 کې بیا دوه ټایپ سی، ډي ایچ ای دی، ای پی ای دی. د متاسو شاته وي چې ای پی اس ته وي، ډي ایچ اس ته وي، ډوکوسو هیکزانویک اسید اینڈ ایکوسو پنټانویک اسید. دغه شانتي انهانس د انفینټ برین اینڈ آی ډیولپمنٹ. نیکسٹ مایکرو نیوټرینټس. نو مایکرو نیوټرینټ کې زموږ سره راځي د کیلشیم. د خمته سوشاته وي چې د 1000 نه واخله 1300 ام جی پر ډے پکار دی. ملک پروډکشن کې هیلپ کوي. ډز ناٹ ډیپلیټ د ملک پروډکشن ډز ناٹ ډیپلیټ ملک کیلشیم بٹ میټرنل بون از موبلایزډ. ایډیکویټ انټیک هیلپس ریکوري. د سکار دی چې ملک له خو کیلشیم پکاري، نو کیلشیم خو به د چا نه به اخلي کنه، د بلډ نه به اخلي. نو بلډ نه چې اخلي بلډ به بیا ځي خپل کیلشیم لیول به مینټین کوي، د هغې لپاره به بلډ ځي. د بون نه به اخلي، نو د مدر بون چې دی کمزوري کېږي به. نو چې کله ورته موږ د بهر نه انټیک برابر کوو نو بیا به د مدر بون چې دی هغه به نه کمزوري کېږي، هغه به هغه ریکوري به کوي. بلې وټامین ډي، نو دا هم متاسو وي چې د 600 یونټ پر ډے پکاري. او دا زموږ سره سم ټایم مور افلو ایکسپوجر، مطلب دا په بعض ټایم کې دا سیوام پکاري. او د دې کار سره چې د ریکټس چې دی ډیورینګ د برېست فیډینګ چې دی هغه انفینټ د ریکټس نه پریوینټ کی. بلې ایوډین، نو دا 290 ګرام مایکروګرام پر ډے پکار دی. نیډډ فار د انفینټ تایرايډ ان د برین ډیولپمنٹ. بلې وټامین B12 نو کریټیکل فار ویګن یا ویجیټیرین مدر. دا پیژنې تاسو ویګن آی تھنک هر هغه ماشوم ته وایي کنه چې هغه مطلب انیمل پروډکټس چې هغه نه یوز کوي. انیمل پروډکټس کې دا راځي کنه چې مطلب د غواګانو د میخو د دې هغه پی چې هغه نس کې صرف د مدر پیس کې هغه د موږ ویګن وایو. critical part of vegan deficiency can harm infant neurological development. پای کې وټامین B12 I think کمی، نو هغه ورته موږ بیا دري دغه نه چې وټامین B12 چې سپلای ورته موږ کو. بل فلوید انټیک، نو فلوید انټیک په هم په دغه الته 3 لیټر او دلته 3.8 لیټر پر ډے ځکه چې دا ان ټایم چې ماشوم لپاره ورکوي نو په کار دی چې وبړي ریسکی صحیح ده مینټین د هایډریشن ان ملک والیوم. نیکسټ زموږ سره د غشټي حساب دی، هدل د صرف په دغه کې ورکړی دی، دا بزانه په خپل منیو ګوري د دوه کالمې دي چې دا ځای یاد کو کنه تاسو په ټوټل د ریچپټر د خلاصه په دې دغه کې ورکړی دا. ټیک ده، نو دا دې ځنه یاد کړئ. ټیک ده، موږ شاته وي. تھینک یو. بیا هم د چا کوېسچن نو تاسو کمنټ باکس کې کولای شئ. تھینک یو سو مچ.